نه پورا خیر دا غم ما سوی خو چې چا څلور میاشتې لګولې دوی چیزې لګېدلې ګوره الله سره مو معامله ده قده قدمونه مو الله ته قبول شول الله به یا الله ته خو یې ورته اسانه یې کړې یا الله داسې ورته اسانه کړې لکه دیزو پورې تلل اسان دي د کال اووه میاشتې په دې نه ورته زیات اسان کړې یا الله کورونو کې خیرونه راولې اولاد کې راولې د علاقو کې راولې یا الله پورا زندګۍ د کار کې قبولې کړې ماشاءالله ماشاءالله به لاړ شو تشکیل ولا پسې لاړ شو علاقې روډ ولا نامې ولیکوئ سړي نامه کلي نامه او دا کسان دعاګانې شروع کوئ الله پاک نه اتباع پورې الله پاک نه غواړو چې الله یې ته اسانه کړي یا الله ته یې ته اسانه کړي یا الله یو هم محرومه ما لږه خپله کې خبرې ما کوئ لږه خپله کې خبرې ما کوئ الله یې ته اسانه کړي الله باید د نور کسان لږ د مجمع خرابوي ما یو په ناستې د خلي ځایونه ډکوي په ناستې ورچګې وي ما په ناستې لږ ګرشېږي په ویو درېږي ما چې لا درې بای د یو زندګۍ کې خو یو کارنامه وکړئ اوله خو څوک نقد چې لا درې چلې ته تیار دي هغه ودرېږئ چې لا درې چلې چې تاسو ته د جوړ مقرر شوی چې جوړ نه بوسه ودرېږئ چې لا درې چلې یا الله ته یې ته اسانه کړې یا الله کورونو کې خیرونه ربی امین هو یومن شاولو یا الله آسانیانې یې ته وکړې ودرېږئ ماشاءالله نقد نکلوږئ الله کی مدد نکل ما یې که یو سړی اخل ته وایي کور ته ننوتئ بیا څه طلاق کوي چې کاکلونه وځي چې نوته نه وي طلاق نه اچېږي الله مدد پرځي چې وځو دا هننه لاړ شو یو طرف ته تشکیل والا دا والو نامې یې غکوئ لاړ شوئ ماشاءالله جزاکم الله بله تقاضا دا ده ورونو که دا مو وکړه که نه یقینا لکه ما مولانا سید احمد خان صاحب خبره ورته وکړه کم از کم دا خو پوخ هضم وکړو چې دا رایوین اجتماع نه مونږ کور نه په یو سړی که دنیا جوړېږي که کېږي څلورو میاشتو چلې ته سو لږ ودرېږئ دا بېلونه دا بېلول ګران دي یا الله ته خو میران شاه یو کور خالي ما کې پاتې ودرېږئ چې یا به خپل استو یا به زوی استو یا به ورور استو چې مونږ کور نه یو سړی وي یا الله ټولو کورونه یې خیر نه ډاک کړي یا الله پریشانیانې ختم کړي امن پکې راولې کاروبار کې بیماریانو نه اخلاص کړي دشمنیانو نه اخلاص کړي روحاني جسماني دواړې بیماریانې موږ دوی لرې ختم کړي اوس که دا غواړو چې دا څلور میاشتې اسانه شوه آسان ترتیب یې دا ده د 5 اعمالو پابندي شروع کړئ په ځان به پوه نه وئ چې میاشتې سه روزه به په یو قیمت نه پرېږدوم دې دپاره ودرېږئ ما لاس اوچت کړئ چې انشاءالله که څوک لګوي که نه لګوي ما به میاشتې سه روزه 2 ګشتونه به نه پرېږدوم ګوره ورونو دې دپاره په ګشت کې دعا غواړئ عمومی گش کی دعا اللہ پاک کے عرش کو ہلا دیتی ہے کلم و پریشانی بھی گش بالکل ما پرېږدوئ گش کی دعا غواړئ دې دعا تهجد نه زیاته قیمت لري د ذمہدار ملګري ګوره دا دوکې کې نه شوي چې زه خو 15 کاله مې عمر دا او 15 کالونه په تبلیغ کې یم اوس خو د نوره ګشتونه کوي ما ایک کم 70 سال عمر دا یقین څه زه خپلې مقامي ګشت کې خپله خامخا ووځه ګشت نه پرېږدم ما ته چې خلک هغه تسکیه یې دی که نه تسکیه چې مننه خدای په ذات قسم ګشت کې چې کومه تسکیه ده دا په بل یو عمل کې 1,24,000 نبیانو د محنت انوارات په د عمومي ګشت کې د ملنګانو غوندې یو کور دروازې ته ودرېږو دې کې بیا دعاګانې غواړو ګشتونه 2 آدابو نه پرېږدو ټیک شه که نه او خپل مسجد کې روزانه وخت ورکول دا مونږ پیر صاحب الله عمر دراز کې رایوینډ کې دا کارګزاري بیان کړې وه چې یو سړی مکان جوړوي څه شی جوړوي سریا یې راوړه سیمټ یې راوړ بجري یې راوړه نقشه یې جوړه کړې چې دلته کې به صحن وي دلته به پکې بتروم وي دا به برانډه وي دا ټول نقشه یې جوړه کړې لیکن سره ځمکه نشته دا مکان به جوړ شي هر شی شته خو ځمکه نشته پلاټ نشته تبلیغ دی پورا پلاټ دا روزانه وخت ورکول چا نیت ده که دنیا جوړیږي که خرابیږي زه به انشاءالله ته مسجد ته روزانه وخت ورکوم ګوره الله په کور کې مو نیتونه وکړه خو دا په الله باندې اسانه کول 2 رکعته شپې هر سړی وکړي چې الله زایم مې کړي ته ورته اسانه یې مونږ که وایي نه شو ګوره د 2 جنو سردار حضرت محمد دا خبره ډېره قیمتي ده قرآن خبره ده الله محمد صلی الله علیه وسلم ته فرمایي ولولا ان ثبتناک لقد كنت تركن الیهم شیئا قلیلا دا خبره الله پاک د ټولو نبیانو سردار ته یي چې که ما د خپل ناستې نه ورسته که مفهوم دا ده ته به لارې نه کوږ شي
پیغمبر نشي چلېدای زه د کوم باغ مولا دې وجې نه یا الله ما ارادے کړې تیر تا آسانه عبدالوهاب صاحب دا دعا وړي تو ہمیں قبول بھی فرما ہمارے لیے دعاګانې ډېرې غواړو امت ته دعاګانې غواړو چې کوم سړی امت ته دعاګانې نه غواړي دو خپلې دعاګانې نه کافي یو وخت کې لمبي دعا غواړو ځان ته امت ته ټیک شه که نه او د مکمل کار اهتمام کوئ خپل تسبیحات پورا کوئ د استغفار وظیفه کو 313 مرتبه څوک کوي روزانه نور سره تاسو یقین ستوي کوواټ کې څومره ډېرو کسانو چې دین سره تعلق نه وګیره نه یو راغی چې د کوواټ مرکز ته راځم ته د استغفار وظیفه بیان کړي 4 کاله شول کوی ما یو کار نه وي سري بل راغل چې پولیس نو کاروم نوکري مې ماته شوې وه خو د استغفار وظیفه مې شروع کړه ما پسې اډر راغل بل ما ته مې ټایي ډوبي راوړ وی چې قرضې ورمندې د استغفار وظیفه مې الله ټولو قرض دا پیغام ما په نسبت سره ما کوو چې قوت دا حضرت محمد صلی الله علیه وسلم شاید وظیفه د صحیح حدیث ته من لزم الاستغفار جعل الله من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا کور کې زمانہ په استغفار سره د امت نه دین یاد کوي چې د ټول امت نه د عذابونه لري قرآن دا ټول نسخه چې پیغمبر موجود چې ته عذاب نه راځي وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم اے محمد صلی الله علیه وسلم سو پر ته امت کې زب عذاب نه ورکو وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون دا قرآن دا چې سو پر ته امت استغفار کوي زب عذاب نه ورکو استغفار ډیر لوی اثر لري الله پاک دې ذریعے سره آسانیاں پیدا کوي امت نه پریشانیاں لري کوي کلی کې کورونو کې خلک په استغفار ولګو ٹھیک شګه نه مکمل کار او استغفار ان شاء الله الله پاک به او دا الله پاک نه وغوړي چې د هر کور نه هر وخت یو سړی الله په لیاريږي دا کور په دنیا کې جنت نمونه وي هر وخت یو سړی بکی کاروبار کوي امام شرور اوس وفات شو وی چې مونږه کور نه یو سړی الله په لیاري کې نه بځه غبراو چې مونږه کور چوکیدار نشته مونږه کور دا تاسو میرانشاه کې یو کالم نوکری کړی دا مالیشیا کې اوس وفات ده زمونی الحمدلله عالمان دي اوس یې یا المسای په میاشتو کې چلیږي هر وخت کور نه یو کس دي حالا دنیا ثانیانه پیدا کوي آخرت ها نو ما هم په وړه ما د نه هر څه خپل سفر کنو رسس متعلق 8 اکتوبر ته 8 اکتوبر خو ډیر سلور کا صدرو چلو ولدي مشوره وکړي چاس یا دغه پیر صاحب خبره کوله کوواټ کې چې یو سړی خپل درې چلې نه دی لګولې هغه ځان د غیر ذمہ دار نه ګڼي هغه خپل کور نه ورور ته یاره شي پلار ته یې ودرېږي چې زه به پلار هستم ورور دته به اجر نه میلاو شي داسې ودرېږي چې ما پلار لګولې تیاروم به ورور به تیاروم تره به تیاروم ماشاءالله مونږ کور نه یو لاړ شي ودرېږي څو پورا کړو یا الله زر زرې پورا کړې هلې ډارېږه مشران ولاړ دي زړه زړه کې دعا وغواړو یا الله ته خو زر پورا کړې ودرېږي وروڼو دا تاسو کې چې دیري کوئ به مالا محروم کوي زړه کې سی ودرېږئ ودرېږئ لږ ودرېږئ ما کوئ څو پورا کوئ یا الله ته یې ته اسانه کې ګوره دا سپینګیري درېږي یا الله ته د صحابهو سره حشر وکړې یا الله ابو ایوب انصاري رازونو سره حشر وکړې لګیا دي ځوانان دوریږي دا ځوانان همت وکړي ماشاءالله بوډاګان هر سړی پکې لګېږي چې درې چینې لګولي ما خو دا ځوانانو ته ووایي چې داسې مدري ولئ چې کور نه به سړی استوم ورور مې لګولي وغه ابو تیاروم ماشاءالله وخودرېږئ الله به ته اسانه کړي ودرېږئ چې یو کور خالي نه وي ماشاءالله ماشاءالله همت وکړئ لږ غوندې پاتې دي ماشاءالله 50 ته خو به رسېدلي کور نه یو سړی وغه کوئ ودرېږئ ماشاءالله تاسو ودرېږئ چې د خپل مسجد نه به یو سړی تیاروه که نه تیارېدل بیا و خپل هڅه داسې ودرې خپل مسجد نه اوله 2 رکعته نفل وکړو شپې چې انشاءالله یا الله ما ذمهداري اخیستې لږ که خفه کېږئ نه یوه خوږه خبره درته کوم دیوبند وله هلې ډارېږو د مشران ویلاړ دي بې ادبي ده خو ډېره خوږه ده دا اور وایي د ما استاد دیوبند کې 14 کاله سبق ویلې وی شپږ غره غلي وو عیسایان هندوستان پاکستان یو دا پرچار یې کول چې د مونږ پیغمبر عیسی علیه السلام د تاسو پیغمبر نه درجه اوچته ده ویلې تاسو په قرآن کې دي چې عیسی علیه السلام مړي ژوندي کول شته که نه او تاسو په قرآن کې دا نشته چې محمد صلی الله علیه وسلم چې ته مړه ژوندی کړه نو ټولو نه لویه خبره خو مړي ژوندي کول قاسم نانوت وي ته پته ولګې دا دیوبند بني ده هغه عیسیانو ته راغل چې تاسو څه خبره کوئ وی دا وی محمد صلی الله علیه وسلم شان خو ډېر اوچت ده محمد صلی الله علیه وسلم یو امتي که مړه ژوندی که بیا به عیسیت پرېږدوئ وی بالکل به یې پرېږدو که بیا دې ژوندی نه که بیا به ته عیسایي کېږي وی بالکل مناظره یې ورسره هغه کړه
سبا چې چېرته مړه شوی 8 بجې ټیم یې مقرر کړه ریبې بیا بېدای شامدای کوي او که شامدای نه کړه بیا بودایي صحیح کېږي ګڼې دوی قاسم نانوتوي شپې پروت ته یو طالب یې پښې چپې کوي هغوی ته یې استاده ته خو داسې بېغمه پروت یې او سبا د دمره ذمهداري وی طالبه آرام سره آرام کوه مړي عیسی علیه السلام ژوندي کول که الله باذن الله اوس بیا الله ژوندي کوي خو د محمد صلی الله علیه وسلم په شان باندې داغ راتلل قیامت پورې د ایمانه تپوس شو چې ذمهداري تا نه شوه خو ستا کار خو ما کول که وروي خو به الله کوي سبا خپل ټیم نه قاسم نانوتوي مخکې ورسېدل عیسیانو شپې مشوره وکړه چې سړی خطرناک ده سیخېږه که ژوندی یې که بیا به عیسیت نام ختم شي سره رانغل نو تاسو ذمهداري وکړئ تیاروي بیا الله مسجد نه به یو سړی استوم پورا مسجد کې 20 کسان 3 چلو ملګري دي تاسو 2 شپې 2 رکعته نفل وکړئ الله پاک نه وغواړئ ګوره الله به مو مدد کوي الله باندې ښه ګمان کوئ ماشاءالله یو خوشتاوې ته ماشاءالله ماشاءالله الله وکړي 200 کسان لاړ شي ها جي دا نن لاړ شي نامې به لیکي دغسې نه دي دا لاړ شوي ماشاءالله که څوک دلته یری هغه هم لاړ شي چې انشاءالله زه به خپل مسجد نه سړار بیا شپې بیا 2 رکعته نفل وکړو یا الله ما اراده کړې ته یې اسانه کړې بی دا مونږ ته صبح ته دعاګانې کوو چې یا الله دوی ته اسانه کړې الله دې ټولې پریشانۍ ختم کړه یوه نه یو ټولې پریشانۍ دې ختم کړه بی تو ته دعاګانې کوو دا مونږ ته څه نمایندګان دي او خپله هم تو تیارولو کې کوشش وکړو دا بقایا کسان هم دې تاریخ ته نور ځان سره تیارولو او دا خو یو جذبې کې وختونه ورکړي دي بیا دوی پسې د زړه ملګري د دې اصولي فکر هم کوي مخلوق ولا خپل علاقو ولا نامې سبوي اوسوي دې اصولي وکړي دو سره نوره تیار کوي بله څه ټکه ده اوس اعلانونه به تکوا چې موږ ته هم کوي